ایران د دنیا ولنې اسلامي ملک چې هغه اسرائیل سپورټ کول او اسرائیل ته به چې فلسطین د فلسطینیانو نه دی دا د اسرائیل دی او د دنیا دویم نمبر ملک چې اسرائیل تسلیم کړو لکه یو ملک چې دی د تسلیم کړو دغه شانتي په ایران کې چې کم تیلون دغه کنټرول چې دی هغه د اسرائیل سره د یو کې او د یو اس ای سره دغه کنټرول دغه شانتي په ایران کې د دې اډې موجود وي د اسرائیل اډې په موجود وي د امریکاندو اډې چې دی دا په ایران کې موجود وي دغه شانتي په ایران کې چې بکم وسله جوړېدله نه هغه وسله چې دا هغه به دی په اسرائیل باندې خرڅوله او دغه شانتي د اسرائیل مدد به هم کولو چې هغه فلسطینیان وکاږي او د فلسطینیانو کم از مکه چې دا اسرائیل ته پاتې شي نو دغه مدد به هم کول دا هغه خبره ده چې کله په ایران کې د امریکای د غلامانو حکومت د امریکای د غلامانو حکومت نو په هغه وخت کې چې دی هغه به سپورټ کول بیا په هغه کې اسلامي حکومت راغی اسلامي حکومت راغی لکه وس چې کوم حکومت چلیږي په منځ کې بل عمر راغله خالق وخت چلیدو بیا ختم شو وس چې کوم حکومت راغله ناغه وس د اسرائیل نه خلاف هم ده په دمه باندې چې د خلک د خپل ملک نه وستل او وس خلاف ته وس د اسرائیل او د امریکای د اسرائیل او د ایران چې جنگ روان دي نو دا وخت چې دا دومره زر بدلیږي چې پس وخت کې د اسرائیل بدی مدد کو فلسطینیان چې دي دا بهستل نو د دې په اړه کې چې تاسو څه خیال لرئ